سره زایم همیره او د نن ورځې مهم خبرونه. د ISPR تر مخه خیبر پښتونخوا 2 سیمو لکي مروت بنو کې د سکیورټي فورسز په اپریشنو کې د فتنة الخوارج یو 13 ترهګر وژل شوي دي. سټیټ بانک اف پاکستان نوې مانیټرینګ پالیسي جوړولو اعلان کړی دی چې پکې د سود شرح 11% ساتل شوې ده. خیبر پښتونخوا کې 1351 خطرناکو مطلوبو ترهګرو موجودګۍ انکشاف شوی دی. CTT د دغه ترهګرو فهرست داخله محکمې ته لیږلی دی او د دوی نیولو لپاره 4 اربه 14 کروڑه روپۍ انعام ټاکلی شوی دی. انټي نارکوټکس محکمې یو مهمه کاروایی کې د افغانستان نه پاکستان ته د منشیاتو سمګلینګ ناکامه کړی دی. د کاروایی دوران د ټرک نه زرګونه کیلوګرام هیروین او آیس نیول شوي دي. د خیبر پښتونخوا د پبلک هیلث انجینرینګ محکمې کې د کروڑونو روپو مالی بې ضابطو انکشاف شوی دی. آډیټ رپورټ تر مخه مختلفو منصوبو کې په مجموعي توګه 45 کروڑه 90 لکه روپو بېقاعدګۍ مخې ته راغلي دي. د خیبر پښتونخوا سنټرل پولیس آفیس صوبه کې پولیس 1819 ګریډ د نیمو نه زیات پوسټونه تر اوسه پورې خالي پاتې کېدو انکشاف کړی دی. همدغه رنګه 21 ګریډ له 6 منظوره شوي پوسټونو باندې 4 افسران موجود دي او 2 تر اوسه پورې خالي دي. د خیبر پښتونخوا کې نن د پولیو په ضد د مهم دویم پړاو شروع شوی دی چې پکې 12 لکه نه زیات ماشومانو ته د پولیو څاڅکو ورکولو هدف ټاکلی شوی دی او دا مهم به سپتمبر تر 18 نیټې پورې جاري وي. دا او تر دې د ما مهم خبرونه نورو خبرونو او معلوماتو لپاره سنو پښتونخوا سره اوسئ.